نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم سورة الأحزاب یہ وشتم پارا یہ وشتم نمبر آیت غزا د خندق مخ کی ہم ذکر شوا پدیر کو کہ ہم د خندق غزا ذکر کی گی اللہ جل شانہ فرمائی مومنان استاس د پارا اسوے حسنہ یعنی د زندگی تیرا ولو نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جل شانہ د خندق د غزا پا موقع باندے د مومنانو حالت بیانی چکل مومنانو د مشرکانو کافرانو ڈلے کلی دلے مومنان مطمئن شو چد اللہ پاک وعد رشتیادا اللہ پاک دا طرفنا یو امتحان او بیا امداد او دا پیغمبر علیہ السلام خبرهم رشتیادا دا دوی ایمان او تصدیق دے سر نورم سواشو بیا اللہ جل شانہ دا باز مومنانو دا نور غزوات و حال بیانے کلچی دا بدر غزاوانو دا بدر پا غزا کی بعضی صحابہ کرام نو شرک شوی ناغی افسوس کو چکاش منگتا مکمل وشی او پا جہاد کے دا کافرانو خلاف جنگی اگوی طبیع چکلا دا احد غزا اشلا باغی صحابہ کرام کی یو صحابی حضرت انس ابن نظر رضی اللہ عنہ چکلا دا احد غزا کے صحابہ کرامو تا شکست ملو شو بدیزے باندی دی صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ دو فرمائل چیزد مسلمانانو دا طرفنا اللہ پاک تا عذر پیش کو او دا مشرکانو کافرانو دا طرفنا زبراعت کم چید دی سر زما حس قسم ملگرتیان نشتا ملارک و تمغتا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ملو شو اغتے او فرمائل پا اللہ پاک میں دے قسم بھی دا احد دا دے غرنا ماتا دا جنت خوشبو رازی او بیا او جنگی دو دا دا شکست پا دوران کی دا مشرکانو پا صفن کی ننوتو او دیر بہادر سر او جنگی دو تردے پوری چی شہید شو کلچی پا شہیدانو کی او قتل شو کافرانو والا مسلم کڑی واپو زبگنا وغیرہ کٹ کڑی او پا جسم باندید اتیو نزیاد زخمونو دا پیجن گلونو و تلیو آخری بیا خور راغلا آخور دی او پیجن دا گتو دا بندونو نچے دا زمارو نو اللہ پاک پا دی آیاتونو کی دا دغی صحابو حال بیانی چی باز صحابہ اغو چی اللہ پاک سر وعدہ کڑے و چستا دا دن دا پارا من قربانی ورکو تغیق بلا خبر سرطا و رسولا او بلا انتہاتا شہادت حاصل بعضی صحابہ کرام لادا سید چی اسم دا شہادت پا انتظار نو دا خدا صحابہ کرام حال دا جہاد پا دوران کشو بیا
د خندق د غزا حکمت ذکر کیږي چې الله پاک په دې سره مؤمنان د منافقان نه جدا کی مؤمنان په جنگو کې منافقان مخکارش دا حکمت د خندق د غزا بیا د دې مشرکان او کافرانو ناکامی الله ذکر کوي چې دې ډېر په بهادرۍ او خپل تکبر سره جنگو کو حمله وکړه لیکن هیڅ قسم ګټه او نکړه ناکام او نامراد او تختید د خندق په غزا کې دغه کافرانو خو جنگونه کړې شو تختید هوا د وجه د فرشتو د وجه نه د الله پاک د امتحان د مؤمنانو په کافرانو د عذاب کله چې د خندق غزا ختم شول نبی علیہ السلام او صحابه کرام راغلل خپل مدینه منورې صحابه کرام لګیا د خپل د جهاد اسباب دي جبريل علیہ السلام نبی علیہ السلام ترا چې تاسو خدای له خپل توري او نیزه او زری وغیرہ کې خودلی خود فرشتو جماعت لا خپل اسلحه ندي خو سو کو اشاره وکړه چې بنو قریظه طرف تلاش نبی علیہ السلام صحابو تو فرمایل چې منځ بکو په بنو قریظه کې بنو قریظه د مدینه منورې نه مشرق جانب ته لږه فاصله کې دا د يهوديانو یو مالدار قبیله چې دی په سود کې ډېر مالدار او ډېر مالدار خلک غټه غټه کلاګانې نبی علیہ السلام صحابه کرام ته چې لاړ دی مشرکان اهل کتاب و یهودیانو نے محاصره دی قاول نوی منگا نه تسلیمی خو چې کله پیښو چې زمونږ هیڅ قسم لاره چاره بل نشتا نو بیا وی چې تاسو مونږ ته داسې یو سړی برابر کړي څنګه چې بنو نذیر سره کړو نو خیال دو چې مونږ ته به لاره راکړي او مونږ به دې علاقې نه وځو ښه نو څوک په چا تاسو اعتماد کوو کوئی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ باندې اعتماد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سخت بیمار و زخمی حالت کی مسجد نبوی کې نبی علیہ السلام صحابو ته او چې تاسو لاړ شئ او دغه صحابي راو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ را وغوښتل شو هغه د دې بنو قریظه سره مخکې زاړه تعلقات دا غي خیال دا زمون ملګری د موږ سره ډېر د نرمۍ گزاري ول معاملو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دوی ته وی چې زما په خبره به تاسو الکا عمل کوي بالکل چې څه فیصله دې وکړه زمون په هغه بس ټیک سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرمایل د دوی ځوانان ټول قتل کړي خزی ماشومان دا ول ټول وینځي غلامان کړي او د دوی چې کوم باغونو کوم ازمکه او کوم اسباب دي دا ټول مسلمانانو ته غنیمت دا فیصله شو دا فیصله سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ د يهوديانو د تورات مطابق کړي په تورات کې مسله داوا چې کوم قوم بغداری وکړه نو دا غي ځوانان به قتل کولی شو او دی خو غداری کړو د معاهدین بعد د خندق په غزا کې د کافرانو په سب کې مدد وکړه چې دوکې وکړه نو دې سره د خپل دوکې مطابق معامله وشو نو 900 ځوانان د دین قتل کړي شو او نور چې څومره ماشومان وینځي او څومره ماشومان خزیو هغه وینځي غلامان چل وزي یا پنځي شورت محاصره نه بعد دا فیصله وشو الله جل شانو په دې کې مؤمنانو ته دا فتح او کامیابی نصیب نو فرمایي لقد كان لكم في رسول الله فتاقي سرد استاسد پارا پر رسول الله پاک اسوه حسنه نمونه خستا لمن دا چا د پارا کان يرجو الله واليوم الاخر چومي ساتي د الله پاک او دورز د اخرت وذكر الله كثيرا وديادي الله پاک ډیر د مؤمنانو د پارا اسوه حسنه نبی عليه الصلاه والسلام ولما رأى المؤمنون الاحزاب ورکل چولد المؤمنان دلد مشرکان کافران قالوا وی هذا ما وعدنا الله ورسوله دا اغد چمن صلی الله پاک او رسول دا الله پاک وعده کړی دا د امتحان او د نصرت وصدق الله ورسوله رښتیا ویل الله پاک او رسول دا الله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیاد نکو ډلو د دې کافرانو لیدلو مگر د دې مؤمنان ایمان او سلامتیا او دین ته ځان سپارل
من المؤمنین رجال بعض د مؤمنان غسړي دي صدقوا ما عهد الله علیه چې دې رښتیا کاغه چې دې وعده کړی د الله پاک سره فمنهم من قضى نحبه بعض دوینا غسوک چې هغه پوره کړ خپل وعده بل نیټه مراد ته شهادت ومنهم من ينتظر بعض دوینا لا انتظار کوي شهادت تا وما بدلوا تبديلا دي بدل نکفل وعدا په بدلول سره لکه د منافقان اول به موږ بجات کو او چې کله بیا حالات بدل شو بیا وعدا ماته ليجزي الله الصادقين بصدقهم نتیجه دا شو د خندق په غزا کې چې الله پاک بدلور کې هغه خلکو ته چې رښتونی دي د دوی د رښتیا ويعذب المنافقين والله پاک عذاب ورکړي منافقانو ته انشاء کچر الله پاک وغواړي او یتوب علیهم یا الله پاک پر رحمت نازل کی پتی باندې توبې توفیق ورکړي ان الله كان غفورا رحيما بشک الله پاک دې بخون کې مهربان ورد الله الذين كفروا بغيظهم او الله پاک واپس کړه کسان چې کافرانو سره د خپل غصو لم ينالوا خيرا دې هیڅ قسم پیدا حاصل نکړه په مدینه منوره د حمله کول سره وكفى الله المؤمنين القتال او کافی الله پاک د مؤمنانو د طرفنا په جنگ کولو کې وكان الله قويا عزيزا جل پاک زور ور ذات او غالب ذات وانزل الذين ظاهروهم او راکسل کسان ظاهروهم چې امداد کړو د مکی د مشرکانو سره د خندق په جنگ کې من اهل الكتاب د يهوديانو نه بنو قريظه من سياسيم د خپل مضبوطو قلاګانو نه وقذف في قلوبهم الرعب والله پاک واچولا د دې پزرونو کې یرا فريقا تقتلون يودل د دې تاسو قتل کوي وتاسرون فريق او بلدل د دین قید کوي ځوانان ولا قتل کل او ماشومان او خزي وغيرها ولا بنت غلامان واورثكم ارضهم وديارهم او میراث کې درک الله پاک تاسو ته مکیو د دې کورونه واموالم د دې مالونه واردنو تاسو مکیم درکړي لم تطوها چې تاسو نه په مال کړي وكان الله على كل شيء قدير او د الله پاک پر سید باندې قدرت لرونکي واخر